بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید دی تاسو به ټول خیر خیریت سره یو ټاپک دی چې هغې ته مونږ ریکټس وایو. دا د ماشومانو یو بیماری ده، نو نن به د دې په باره کې خبره وکړو. ریکټس داسې یو بیماری ده چې کوم کې د ماشومانو د هډوکي چې دي نو دا کږیږي، بینډ پکې راځي، داسې راتاو شي. نو د دې په ماشومانو کې زیاته وجه چې ده نو هغه د ویټامین ډي کمی دی. ویټامین ډي چې کله په ماشومانو کې کم شي نو د هغې د وجې زیات د ریکټس بیماری دا پرې راځي. زیاته وجه زمونږ د هغې چې نو هغه دا چې کله د 3 میاشتو نه والې تقریبا 18-19 میاشتو پورې دا ماشومان دي د واړه، نو دي د اکثر خلک چې نو دا زیات دننه کینولي په کمرو کې، بهر انور ته نه روباسي، نو د دې انور ته هغه ایکسپوژر په دغه وخت کې ډېر کم وي. او بل اکثر موریانې ولا خپل پیم پې بند کړي، نو داسې د فیډر یا د نور ولا ورکوي، نو دغه ماشومان چې نو په هغې کې د ویټامین ډي چې دی نو د دغه وخت نه کم پاتې شي، چې کله دی رو د 2 کالو نه داسې رو زیاتېږي، نو په دې کې خاص کر د کونډې نه چې د لاندې هډوکي دی کم ته چې مونږ ټیبیا وایو، دا ټیبیا دا یو هډوکی دا د کونډې نه لاندې، نو دا چې لاندې پورې کله مونږ وګورو نو دا داسې راکوږ شوي، دننه طرف ته دی داسې بینډ پکې راغلي، د دواړو کې بینډ پکې راشي، نو دا د یو نښه ده د دې ریکټس. بعضې ټایم کې مونږ که کتل غواړو چې آیا د ماشوم ته دا ریکټس دی، نو یو خو دا نښه شوه، بل اکثر په دې هډوکي کې کله چې دا مونږ وګورو نو دا داسې لږ چیت شوي او داسې لږ براډ شوي، داسې لږ غونته کې اوږد شوي، نو دا لاس چې مونږ وګورو نو اندازه ولګېدېده چې دیره د ماشوم ته دا ریکټس دا بیماری ده، لکه په دې کې د ویټامین ډي دا ډیفیشنسي دا د 2 کالو نه پس اکثر راښکاره شي. ای خو پکې د مخکې نه چلیږي، خو چې د 2 کالو نه کله دی د ګرځېدو په دغه کې شي نو د ده د هډوکي کې دا بینډ راشي. نو د دې یو خو زیات مونږ له پکار دا دي چې لکه وړو ته سن لایټ لکه د نور ته مونږ ایکسپوژر سیوا کو چې زیات لکه د ایکسپوز یې ایته. بل که مور ولا خپل پی ورکوي نو دا مونږ له انکریج کول پکار دي، ځکه چې چاته د مور پی پوره میلاویږي نو په دې کې مونږ ډېر کم کتلي چې په هغه ماشومانو کې د ریکټسي. بعضې خلکو کې ډېر هغه ډایټ د هغې صحیح نه وي، خوراک یې صحیح نه وي، لږ ډېر پیم او مسلې ورته هغه هم پکې ډېر کم استعمالوي، نو د هغې دا یو وجه کیدی شي. بعضې ټایم کې د ریکټس وجه چې ده نو هغه د ګردو یو څه مسلې هم کیدی شي، څه بیمارۍ داسې دي چې د هغې د وجې هم ریکټس کیدی شي. نو دا خو د دې وجوهات شو، او ټریټمنټ چې دی نو هغه زیات بس ضروري چې دی نو هغه نور دی، نور ته ایکسپوژر چې د ماشومانو پوره نو بیا ډېر کم چانسي چې دې ته ریکټس وشي. په فرض که داسې د چا شکي نو په وایټامین ډي لیول ټیسټ کول ولا ډېر ضروري دي چې ټیسټ وشي، نو بس پراپر په هغه ټایم باندې ورته میلو شي، نو دا بونز چې دی نو دا د بینډ کېدو نه بچ شي. ځکه چې اکثر خلک مونږ ته راشي وایټامین ډي لیول یې کم وي، بونز یې بینډ شوي، ټریټمنټ ولا مونږ ورکو 2-3 میاشتې کې د هغه وایټامین ډي لیول پوره شي، نو بیا هغې راشي وي چې یاره جي دا بینډ خو د ده ټیک نه شو، دا هډوکي خو اوس هم داسې کوږ دی. نو ګوره جي د هډوکي دا کوږوالی وتل چې دي نو دا خو کافي زیات ټایم بالي، لکه چې هډوکي چې نیغېږي نو په دې باندې لیول خو د هغه پوره شو، خو د هډوکي په خپله ریماډلینګ کوي او دا بیا په خپله رو نیغېږي، نو دا 2-3 کاله علي چې دا واپس نیغېږي. نو دغه په دې کې دا یو څو خبرې وې چې د ریکټس په باره کې چې ما چې تاسو سره شیر کړو. ډېره مهرباني.